د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې د نبی علیہ السلام د سر مبارک نه د والد صاحب سایه اوچته شوه. نبی علیہ السلام یتیم پیدا شو. دې کې یو حکمت دا د کتابونو لیکلي دی چې الله رب العزت د قوم ته د امت تخی چې زما د پیغمبر د ابتدا نه والا تر انتها پورې دنیا کې اس قسم سهاره نشتا. د پیغمبر تربیت الله رب العزت برای راست کوي. او بیا چونکه د بت پرسته دورو هر طرف ته بوتان کتابونه لیکلي چې د نبی علیہ السلام پیدایش کېدو نو په بیت الله کې په دغه وخت کې 360 بوتان پراته هر قسم حاجت لپاره بیل بوتو. نو د بت پرسته بازار ګرمو. نو تربیت هم دسه پکار دی چې هغه د توحید جنډه اوچته کیو په د بت پرسته په بازار کې ځای په ځای باندې لهراو کی. ماشوم چې کله په جړا شي نو د خپل باندې اول د خپل بابا لفظ راځي. زبا بابا ته وایم چې کور کې نو چې تکلیف وته ملو شي نو مور ته आवाज کوي. اولنې سهاره د مور او پلار دی. په چې نبی علیہ السلام د پیدایش نه سوخ مخ کې والد سے د دنیا نه لاړو حضرت عبدالله. بیا چې نبی علیہ السلام دنیا ته راځي نو سوخ پس حضرت آمنہ سلام الله علیها هغه د دنیا نه لاړ. د ابتدا نه د نبی علیہ السلام ازمایښونه سخت حالات مشکلات چې په داسې حالات کې له تربیت د ماشوم شي نو پر روان مستقبل کې هر قسم سخت حالات سره داغه امن سامنے په اسانه کې دي. چونکه د نبی علیہ السلام په اوګه باندې د نبوت یو لوی عظیم منصب کې خودل کېدل وبا په سر باندې به تاج نبوت کې خودل کېدو. نو دا څه اسانه خبره نه دي چې بغیر د تربیت نه دی دون لوی مقام چاته حواله کوي. نو بدغه بنیاد کې نبی علیہ السلام چې دنیا ته راځي یتیم راځي پرورش الله رب العزت کوي چې په سخت حالاتو کې د نبی علیہ السلام د خلینو د مور ټکی ونزي د بابا ټکی ونزي بلکې احد ټکی وزي.